السلام علیکم ګرانو کتونکو دیم تفهیم ګرانو کتونکو د استقامت غر چې په اسرائیل کې جیل تیر کو او عالمی چې کوم د کفر طاقت دی نو دا غي په جیل کې دا غي په سترګو کې سترګې اچول والا زمونږ د پاکستان فخر نر لیډر د دې پښتونخوا فرزن مشتاق احمد خان سینیټر مشتاق احمد خان پاکستان ته ورسېدو. تاسو ته ویډیوګانې په دې سوشل میډیا را رسېدلي. په اسلام آباد ایرپورټ باندې ډېر لوی جمع غفیر د هغې استقبال کو بغیر رنګ و نسل بغیر جنډو بغیر سیاسي وابستګۍ د هر مکتبه فکر د هرې طبقې خلک ایرپورټ نه بار موجودو او رقت آمیز مناظر ښکارېدل. هر یو کس الته چې کوم موجودو استقبال دپاره نو د هغه به دا کوشش و چې د سینیټر مشتاق احمد خان لاسونه ښکل کم تندی ښکل کم او یو جمع وه څنګه چې په یو د تورو مچو ګبین باندې د شاتو نه مچای راته وي نو دقسې نن د اسلام آباد ایرپورټ ته مخامخ زموږ د دې پاکستان فخر سینیټر مشتاق احمد خان د هغه استقبال وسو. سینیټر مشتاق احمد خان ډېر د نرتوب مظاهره کړې ده او ډېر غټ استقامت هغه یې مښولو او د ټولو نه غټ استقامت چې نن هغې خطاب کې کم ووي نو ډېره غټه خبره ده. د دې چې څومره ورځې هغې جیل کې نو دغه دوران کې په هغې باندې مختلف قسمه حربې هغه استعمال شوې. ټارچر یره او دمکیانې او معمولی دمکیانې نه عالمي طاقتونو په ذریعه باندې ورته دمکیانې میلاوېدې چې څه صورت باندې او څه طریقه باندې داسې څه دسخط وکړي چې د ده دسخط کې دا شی وښولی شي چې بی د اسرائیلي حکومت ته مینت وکړو لا اسرائیل چې کوم ظالم او وحشیان درندگان د غزه مسلمانانو او فلسطیني مسلمانانو قاتل چې کوم ریاست دی نو چې هغوی ته د ده څه کاغذ دنیا ته مونږ وښولی شو چې معافي وغوسته لا دسخط یې ورته وکړو ویې منلو د هغه قانون یې ومنلو دغه شیز نه انکار وکړو. دې شیز د ټول پاکستان سر اوچت کو دا چې کم کار دی کړی دی نو دا مثال نه میلاویږي. د برطانیې کونسلر دوه ځل ولا رهایۍ نه مخکې راغلی دی او درې ګنټې ملاقات او په دغه ملاقات کې ورته باقاعده د دې چې کوم دا ورجن دی د خبرونو د هغې مطلب دا دی چې دمکیانې ورکړي دي چې دومره یو غټ ملک د برطانیې غوندې ریاست هغه تا ته راځي د هغه نماینده راځي او درته وایي چې بس دا دسخط وکړه ګنې ټول عمر به دلته په دې جیل کې وچېږي او د جیل دا دیوالونه به دې خوري. نو زبردست جواب یې وله ورکړی دی او دا یې ورته ویلي چې ما دې د دې جیل چینجي وخوري خو زه به د اسرائیل دا حکومت اسرائیل نوم دا قانون دا نه منم. زبردسته خبره یې کړې ده او جټ ته یې مخامخ کړی دی. نو یې جټ ته یې چې بوتله منو وایي راته وایي چې تا د قانون خلاف ورزي کړې ده او دا قانون دی اسرائیلي قانون دی په دې به ته دسخط کوې نو ده ورته دغه ټایم غټ جواب ورکړی دی چې زه اسرائیل منم نه زه قانون نه منم ته قانون یادې زه دا ملک نه منم زما ملک یې نه مني زما قوم یې نه مني مسلمان یې نه مني زما بابا یې قوم نه دی منلی نو ته په ما څنګه مني. نو زه ګڼمه چې دې مرد مجاهد دې مرد قلندر دې د استقامت غر او دې د مظلوم ملګري او دې شخصیت د چې کومه مجاهده او کوم جوابونه کمې ورځې په اسرائیل کې تېرې کړي او دا کمې ورځې په جیل کې تېرې کړي نو نه صرف دا چې د پاکستاني قوم سر فخر سره اوچت کو د هغوی لاج وساتلو بلکې دا یې مښوله چې
مونږ اسرائیل نه منو نو ډېر غټ جوابونه یې ورکړي دي الله تعالی دې خپل حفظ و امان کې ساتي مونږ ورته سلوټ کوو او ټول قوم په دې انتظار دی چې دوی به اوس مختلفو ښارونو ته ځي خلک ټیمونه علي او استقبالیو دپاره پروګرامات مرتب کیږي نو ډېر ګڼ تعداد کې استقبال نن په اسلام آباد ایرپورټ باندې شوی دی ډېره مینه محبت ولا دې خلکو ورکړی دی او د دې قابل هم دی سوشل میډیا باندې ډېر لوی خلک یو استقبال خو په اسلام آباد ایرپورټ خو دویم استقبال چې کوم عالمي سطح باندې استقبالو او ورچوال استقبال زه ورته وایم چې دا آنلاین استقبال کم ټوله دنیا کې د ټولې دنیا خلکو چې کوم استقبال وکړو په سوشل میډیا باندې نو دا د تاریخ حصه ده او د دې مثال نه ملاویږي الله تعالی دې ولا ژوند ورکړي او الله دې خپل حفظ و امان کې ساتي داسې سیاسي لیډران تاریخ کې کم ملاوي